ها د نن ولا قواعدو کې چې شي قواعد دي مو سره د معرب او د مبني ولا قاعدې دي صحیح ده. معرب او مبني د پاره اعراب د پاره څه قاعدې دي هغه د نن ولا درس مو یې صحیح شوه. اوس ورته ګوره معرب او د مبني پېژندګلوي به څنګه کوي. او د ته څه ګوره څه کله ته یوه جمله وګورې یا عبارت ته کتل وربي وله یې سړی لګیا و خبرې کولې خو اصل کې ربۍ ژبې دپاره موږ ټول لګیا کوشش کوو که نه ته د هغه باندې سوچ وکړه چې د کومه خبره ده که فعل ده اسم ده که حرف ده د چې ښه خولې نه وتلي دي که حرف خو جواته خبره چې دا به مبني ویلې تمام حروف مبني دي جملة الحروف مبنیه. که بیا فعل وي فعل کې بیا ګوره څه مضي ده که امر حاضر معلوم ده. که چیرې مضي و د کومه خبرې کړې مثلا دوی ضربه ویلو که نه مجهول وي که معروف وي ضربه ضربه دا به مبني وي. همداشت امر حاضر معلوم ده صحیح ده که نه اضرب مثلا دا به مبني یا به مضارع مثال جمله صحیح شو که نه. که بیا مضارع او مضارع کې ګوره که ورکې څه ورکې وي نون تاکید ورکې ثقیله څه ده یا نون تاکید خفیفه یا جمع مؤنث للغایب وللحاضر ول نون پکې ورکې بیا مبني ده که داسې نه وي بیا به معرب وي. او د نورې کومې دي که نه فعل جهت فعل نفي امر نهي وغیره امر څه حاضر نه وي که نه همداشته نهي ولا نور قسمونه دا په مضارع کې داخل دي ټیک شو. همداشته بیا ګوره که دا اسم ده اسم کې اسم غیر متمکن خو نه ده که نه که اسم غیر متمکن دی په دې اتو قسمونو کې کوم یو قسم دا مبني وي صحیح ده. که بیا داسې نه وي که نه بیا څه ده معرب ده اسم متمکن شو. معرب په دوه قسم دي صرف عربۍ ژبې کې په لغت عربي کې صرف دوه مورد مو سره اسم متمکن ده خو ترکیب کې واقع وي که ترکیب کې واقع نه وي بیا نه جوړېږي ښه معرب. بل داسې فعل مضارع ده چې د نون تاکیداتو نه خالي النونات للتاکید او نونات للاناث نه خالي وي صحیح ده ټیک شوه. بیا مو سره مبني شپږ شیان دي. شپږ شیانو کې اول نمبر ده ټول حروف دویم نمبر اسم غیر متمکن دریم نمبر فعل ماضي څلورم نمبر فعل امر حاضر معلوم پنځم نمبر اسم متمکن څه ترکیب کې نه وي واقع شپږم نمبر فعل مضارع نون للتاکید و نون مؤنث کې استعمال وي. په دغه مبنیاتو کې مبني الاصل شیان درې دي مو سره حروف فعل ماضي امر حاضر معروف د نور مشابه بالمبني دي صحیح ده. بیا داسې شیان دي مو سره که نه څه دا د اعرابو نه خالي وي لکه حروف مقطعات شو اسماء افعال شول اسماء اصوات شول وغیره دو باندې اعراب نه راځي ظاهره باندې. اوس اعراب په درې قسمه باندې ده صحیح ده که نه. اعراب په څو قسمه ده درې قسمه ده. یو ته ویل شي اعراب لفظي افاس جات جاء زید رأيت زیدا مررت بزید. په اعراب تقدیری لکه جاء موسی رأيت موسی مررت بموسی دا معرب سره خاص ده دوه قسمونه لفظي تقدیری. دا اعراب محلي ده په مبني کې وي مبنیاتو کې مو به چې دي کې محلن اعراب پلانې شي دي نورې پیژنو خو نه که نه. خایو مو سره اعراب حکایي ده. اعراب حکایي چې شتلی شي یو لفظ ده که نه هغه باندې تو من حیث اللفظ حکم لګی دي ته نه ګورې چې فاعل ده که څه دي صحیح ده که نه هسې لفظا بس ګورې ورته صحیح د دې د عامل مطابق ته به اعراب یل شي. لکه اوس هسې کې یو سړي باندې د نامه کېده وله هؤلاء نامه ده که نه هؤلاء جاء هؤلاء وایل شي ته بیا ویلې ته من حیث اللفظ اعتبار کې دي ته نه ګورې چې د څه د مبني ده داسې مو ګورو چې جاء مونه فاعل غواړي که نه ټیک شوه. خیو ته اعراب على سبیل التوهم یل شي اعراب متوهمي اعراب توهمي اعراب توهمي چې تل شي هغه دي تل شي که نه څه شی معدوم خو ته موجود فرض کې لکه ته وایې که نه څه ما زید قائم داسې یل شي ته تاکید دپاره اصل کې دا ما زید بقائم دا بې ورکې څه ده دا معدوم ده معدوم څه معنی موجود نه ده که نه خو ته موجود فرض کوې که دې باندې کثرت څه دي دلیل مسترشتو ده ما زیدن بقائم ده ما مشابه ده که نه ما مشابه بلیسا ده دي کې عموما د شهیدې څه دلې خبرې مجرور راشي دې معنی ده چې دلته کې به به محذوفه وي ټیک شوه. خایو مو سره جر جوار ده. جر جوار خلچ شتل شي جوار نه ده جوار ده د ټکه جوار ده جوار وتایل شي خوړل شي پښتو کې د ربۍ ولا لفظ د جوار پړوسی تل شي که نه
نه پړوسوالي واجې نه چشته ورکي جر ورکي څنګه لکه یو اسم دا مجرور دی پسې د بل اسم مجرور غله د اتصال د مانس کې او معنا نه خرابېږي اشتباه نه راځي په پیدلې کې بدی بنه ته جر یل شي لکه څنګه قرآن کریم کې دي کنه سو ومسخو برؤسکم وارجلکم اوس وارجلکم څه ده دا ته ومسخو بنه طبقه کچی بنه طبقه برؤسکم بنه طبقه کنه نو دې سو ومسخو برؤسکم سرونه مسکه ورجلکم خپې مسکه دا معنا خې نه ده کنه ان دې وجنه خو ځله خلک ګمره شي دي سو ګره د ذکر غلی سوم سو برؤسکم ارجلکم یشن دی عربی ده دې معنا ده چې خپوبه مسح کوي حالانکه د نه ده بلکې د صرف جر جوار ده جوار د غسل کی خبره ده سوغسل وجوهکم وايديکم الى المرافق وامسحوا برجلکم وارجلکم الى الكعبین تو ارجلکم ایل شی اغه بنیات کی فاصل بنی وارجلکم ایل شی دوړه کی راته متواتر دي صحیح ده اوس مو سره کچې ته کې وا کلمه د سنوي یعنی صرف دونیز وي دولنیز پیژنې دولنیز یو حرفي بیا بل حرفي خدا بل حرفي شی حرفي لتی د دویم د دې کې ته د حرفي لت شعر کول غوړي عرب کول غوړي د څنګه ور کوي عرب څنګه ور کوي انا د دویم حرف سره د مشدد غونې جوړ کی صحیح د په یل شی عرب اوس قرآنی کا حدیث کې راغلی کنه چې تاسو کله چې د تطبیق شی به ورکې لو مای یری کده شی به بدسي کار شي یری کده شی کړي به بدسي قدم اقدام کړه د بنه کیدلو دې چې د تمای ځکه د سره شیطان دروازه کولېږي به تقدیراتو کې هغهږي ایاکم ولوا د سیل شی ایاکم ولو یل شي کنه ولو یل شي زلونه ځان سته ک اگر مگر نگر نه ولی فین اللو یفین اللو یفین لو الف لام په ماده خلوا تفتح عمل الشیطان دې سره د شیطانو د وسوسو دروازه کولېږي ورشي کې لو کوي